کریم صلی الله علیه وسلم لا دو کسان رالل د یمن بازان د یمن یو بادشاه د اغا استازي چې رالل ګیرې خریلې و برېتې پریښې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخ واړاوه مخ مبارکې ته واړاوه او طریقه محمدیه کې مې یو قول لیدلی ډېر مخکې چې اوس هم کم سړی ګیر خریلی د حضور پاک قبر مبارک ته مخامخ ودرېږي او سلام ته اچوي نو نبي علیه السلام ته په قبر مبارک کې مخ بل طرف ته اړوي دومره خطرناک شی بازان د طرف نه دا دوه استازي رالل نبی علیه ګیرې خریلی و برېتې پریښې حضور پاک مبارک ته مخ بل طرف ته واړو هغوی ورته بیا راتاو شو استازو ته څوک غږ نه کوي حضور پاک ته تپوس وکړو من امرکما بهذا دا درته چا ویلي دي چې دا ګیرې وخوری او برېت پرېږدی وی ربنا زمونږ رب هغوی به خپل بادشاه ته رب وی زمونږ رب مونږ ته دا حکم کړی زمونږ بادشاه چې ګیرې وخوری او برېت پرېږدی حضور پاک به څه وی لکن ربي امرني باعفاء لحیتي ما ته خپل رب حکم کړی دی باعفاء لحیتي چې د خپله ګیره ګڼه کم و احفاء شاربي او برېت واړه کړه ما ته خپل رب خدا حکم کړی دی تا ته خپل رب دا حکم کړی دی ستا بادشاه ما ته خپل رب دا حکم کړی دی اعفاء لحیتي چې د ګیره ګڼه کم ګڼول ګوئ غټول او برېت واړه کړه یو بل سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې مجوسي و مجوسی دی مجوسی حضور پاک لراغی اغم گیره خریلی دا اغم گیره خریلی دا او بریتی پریخی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غلم دا قطع پوسو کو دی ما هادا دا سدی دا گیره دی ولی خریلی دا او دا بریت دی ولی پریخی دی دا ولی اغم دقه سی جواب ولا ور دا زمونږ د قوم عادت دی دا زمونږ د قوم خوښه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما خو داسې نه ده خوښه زما خو دا خوښه ده چې ګیرې مې دې غټې وي او برېتان دې واړې زما ورو ګور یو خبره زمن کې درته کو ګیره پرېښودل سنت نه دي یوازې واجب دي ښه خریلې لویه ګناه او برید اوږده اوږده پرېښودل دا ګناه ده دا به نه پرېږدي دا به لنډې کې یا به په چاړه باندې مکمل وی چې د دغه سره برابر شي شونډې سره یا داسې دا ویښونه تې ووهه چې لکه د انسان دا روزني دقسې پاتې شي بهر کیف خبره مې دې پورې کوله د مولانا شیر علي شاه صاحب رحمه الله دا حق مضبوط اواز کوونکی هلته مې درون اواز وکړه خلکو او دغه علاقې سفرونه هم کړي لوی سفر دغه علاقو هم کړي زما سره دا اوس چې حج لته ما نو د حج نه هلته زموږ یو دوست قاری عبدالواحد سے مکی په پاتې کېږي په مکه مکرمه کې هغه سره زه بره څلورم چت باندې ټلیفون وکړ چې بره راوخېږي هغه بره ناست دي هغه سره مېلمه شوم نو ما هغه د ډاکټر شیر علي شاه صاحب سره ډېر ښه تعلقات دي هغه به غریب اسپیټال تم بوت او د سترګو علاج لا کراچۍ ته او اسلام آباد ته چې دلته به غیر خدمت په ولا کو ما تاسو ته پوښتنه کوم ډاکټر صاحب سره رابطه شوې ده کنه ده شوې څنګه ده وی ته په ټلیفون ملاو کوم نه ملاو نو ماته د مکه مکرمه نه ملاو نو دا تیر شوی حج نو مونږ ته دعا وکړل ته په حرم مبارک ډېر دعا مو ته وکړه او تاسو تم دا وایم چې علما کرام ته تاسو دعاګانې کوي ځکه علما خو دین ستنې دي کنه نو ما او تا غدن ته طبيعت څنګه دی نو ماته وی چې طبيعت خو مې خري الحمدلله او مې درس لا ځکه نه دي او درس د خدای اختر نمخ کې روان شم یو څو درسونه لارم ما خو دې لنیت کړو چې د درس نه کوم او مولانا سمیع الحق صاحب تامت برکاتهم هغه یادو چې هغه وی چې نه که یو حدیث دی که دوی خورا خپل درس کوا نو ما ورته وی مې چې زمام دله دا مشوره ده درس مکړه یو حدیث وای نه وایا خو زخامخه ویخه او زما د والد صاحب سره ډېر نږدې تعلق پاتې شوی دی سبقیان یو ناشنا خبر درته کوم دی متعلق زما متعلق په دې بیراباد کې په 2002 کې چې دا کوم الیکشنونو
دې په دې میرآباد کې یو ډېر لوی عالم وفات شوی د میرآباد د کل د شاه صاحب والد صاحب میرآباد کې چې کوم شاه صاحب د والد صاحب نو دې مرګري به اوس په سبق کې هغه جنازې لراغله جنازه کې ډېر لوی خلک سیاسي خلک هم پکې وو د دې وټونو خواک مخکې چې کومه جنازې د وټونو روز کې دا ډېره درنۍ هر سړی ورې جنازه ولرل او هغه ډېر لوی عالم او بزرګ و نو هغه جنازه کې د په تقریر کې دا خبره وکړه خو دا ما ته پته ده دا ما ته نور چا ویلي دي او دا راته مخکې د په خپل هم ویلي زموږ باباجي یادو مفتی مولانا شهزاده صاحب رحمه الله ما ته په دې خبره خلکو ته کوله زی یادولم چې د نیکو په مکه مکرمه کې او مونږ ناستو میزاب رحمت ته مخامخ دا په خوا باب العمره ځړه چې وا دغلته به د علما کې ناستېدل نو زما باباجي زموږ یادو چې هغه د علماء ته چې راځي زما یو جرګه در سره لاړ شي نو مونږ زم ناستو نور علما ناستو مونږ څوک به خپه شوی نه مولوی صاحب ده چاله جرګه بولدي مونږ چې حضرت چاله جرګه بولدي مونږ به دل تراو غواړو سره برازاکو وینه تاسو را پاسه وی ټول عالمان ځان سره پاسو چې څومره التو وی چې لارو برنډې نه کوس کلو بیت الله شریف چې کوم میزاب رحمت دی ناوه مبارکه هغه ته مخامخ درود وی چې زه جرګه کوم په تاسو خو په انسان نه په الله تاسو جرګه کوم زما یو درخواست دی او د جرګې په شکل کې هغه درخواست الله ته پیش کوم وی چې خدای دا مولوی صاحب خو سپینګیری دی مشر دی موږ احترام کوو څه جرګه ده چې ته په الله کې نو زه یادولم وی ستا نوم یې واغېسته او چې یا الله دا ټول عالمان درته جرګه کومه زمان وسیدې محمد ادریس خدای ته ولا علم ورکړي الله شاهد دی گواه دی د ما ته میلو د میرآباد په دغه کې هغه د شاه صاحب د والد صاحب په جنازه کې د سونو زرګونو خلکو مخې دا خبره بشیر جان وی چې تنګي کې اسلام الله جی صاحب د دوی وادو هغه کې دا خبره کړه والد صاحب سره ما والد صاحب حکیم مولانا عبدالحق صاحب هغه سره ډیر زیات تعلق او سبق مرګري ما ته به وستا والد صاحب پشانته ذهین انسان ما په خپل سترګونه دي لیدل افسوس چې نه جوړه دي او والد صاحب به مې چې د پشان ادیب او قابل سره ما په سترګونه دي لیدل زمارونو حقیقت تا دی د علم لوی خزانه د حدیث او د تفسیر د علوم او بیا د عمل علماء ډیر وی خاکساری پړې کم علماء وکوي خاکسار عالم خپل زمینداری به پر سره کوله خاکسار عالم په خیرنو خچنو جامو کې د یو ځل ملاقات لورلم نو دا خلک غوند جامې وي د دلو ډکه هغه کې روانو لاندې یو کوټه جوړه کړو ته خانه هغه تور سره کوس شو مې حضرت کینه نه یو دې کې تاسو چیرول یا سند کور نه سوچته نه چې ته مونږ له چیرول ته کینه نه داسې چته کې نو ما سره کو ما ته ورواره وي اما وته کاکا وي نو ډېر انتهایی محبت او ډېر مې هذا علم غر لا موت العالم موت العالم عالم چې لا عالم مرشو ولی ځکه په عالم کې روح د دین د عالم د برکت پیدا کی د دین روح چې عالم لا د دین روح ختم شو د عالم نه د دین روح چې ختم شو عالم مړ شو عظیم جنازه او شو الله تاسو که څوک تلې لیدلې بموي زه په خپل پکې موجودم په جنازه کې دومره جنازه یا زموږ د شیخ ته جنازه په پیښور کې اخرو جم و گرمیم و سخته او جو جم و دنیا او یادا جنازه دا خو بل شان جنازه او داس جنازه او شولا او جنازه کې سوکو ټول صالحان دیندار د الله د پاره تل ارزینا په دې سوک نه تني تل چې شیخ صاحب زما جنازه دراغلی زکه ولې جنازه لري ارسری بشیر جان وای د گاډي د کوزې دو نوم خو مې چزم موټر کې ناستم کوزم نشم خلاله یقینو که خلق په دغه نیت نیمه په جنازه کې موي مې جنازه کې دو فعلی وي یو دا چې میت لبه سفارش وکړي الله تعالی او دویم دای چې د بعض انسان جنازه د دې جنازې کوون کې د پارن به سعادت او برکت خلق په دغه نیت علماء طالبان
صوفیان شیخان دیندارا دا علماء سره مینه کوونکي دا په لکونو خلق په جنازه کې شریک او جنازې نه پس چې کله دفن شو الله نو قبر نه خوشبو روانه ده. امام بخاری رحمت الله علیه چې کله وفات کیږي هم د دنیا د جون نه ډېر زیات تنګ شوی و خلقونه تنګ و ظالمانو نه نو الله نه سوال کړو ازبکستان کې خرطنګ کې الله نه سوال وکړ اللهم قد ضاقت علي الارض بما رحبت فاقبضني اليك غير مفتون خدایا استاد مکه ډیره فراخه ده خو په ما تنګ ده الله ما ځان تقبس کا خو د فتنې د مرګ مې وسات نو سم لاس خولې ته وبې دی وفات شو. نو هغه زمانہ کې یو عالم هغه په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک میں په خوب کې ولید غاش مې مرګري دی وسات ما ورمنه کې حضرت څه کوي وی امام بخاری استقبال لراغله چرا ویښ شما خدای څه چل خوشې وي دي په اسم خواړو لا او غزه ته میزان ور ورسو نو جړه چغو आवाज مې واورید مې څه چل شوی دي ویل سات مخ کې امام بخاری وفات شو. دا حدیث ورونکو ډېر به برکت دي احادیث پیغمبر مبارک خبر وته احادیث پیغمبر مبارک کارونه ته چې هغه څه کړي احادیث پیغمبر مبارک عقیده بیانول داغي اخلاق بیانول داغي اعمال بیان داغي د جن نقشه ټول حدیث تبع د حضور پاک د زندګي اول نه اخره پورې نقشه نا حدیث او دا څوک بیانې هغه ته شیخ الحدیث وي محدث وته نو چې د پیغمبر چې څوک زما د جن حالات خلقو ته بیانې او زما صفاتونه کوي زما بل سره مینه کوي نو حدیث او استاد کار سره ټول د پیغمبر اعظم د جن نقشه بیانوي داغه صفات داغه د شکل صفات داغه د جامو صفات داغه د عقیدی صفات داغه د عمل صفات داغه د اخلاق صفات نو رښتیا خو چې مرشي نو چاله وځي فرعون خواله وځي نه د ابو جهل خواله وځي نه د چا خواله وځي چې په جون کې د چا صفات کړي چې په جون کې وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا التبذی نو چې د پیغمبر مبارک خواله لاله خوشبوئی دي نه دي چانه به خوشبوئی دي. نو شاګردو په جامع ابو هريره کې په مدرس ته ما ته ټلیفون وکړ ما ته وی چې شیخ صاحب مون خلالو ناشنا خوشبو د قبر نه روانه ده الکه مې د بل نه دی ورته کنه په خپل تلې په بیګا د شپې په خپل لاړو مدرسین ټول لاړو او خپل طرف نه ناشنا خوشبو روانه ده بیګام ماته یو طالب العلم دا خبر وکړه چې یو د عطر خوشبو وي د عطر خوشبو یو شان دی او دا داسې خوشبو ده چې بدلیږي را بدلیږي او بل د عطر خوشبو کې یو صفت دی چې لکه صاحب سره کېناسي بیا سړی بلد شي وسره بیا هغه خوشبو باندې پړومبي وخت پیږي خو چې لکه سات کېناس بیا په خوشبو نه پوهېږي او دا تر اخره پورې د خوشبو چونکې راوچتېږي. ما وی چې د حضور پاک مبارک د خادم نه او داغه د احادیث او د استاد نه او د یو شیخ الحدیث د قبر نه خوشبو نو چتېږي د چا داغه نه بوچتېږي. خاورته بعض کسانو اوړي دا پلاستیک کې چې خاور کولاو کې دننه خوشبو روانه ده. زموږ د شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه داغه قبر نه ربیع الاول کې خوشبو دي ربیع الاول میاشت شروع شي خوشبو روانه شي دغه دولس دیار سورلس ورځې مکمل د قبر نه خوشبو روانه ټول طالبان پويږي په استادان به پويږي دا سویم ربیع الاول د ربیع الاول کې داغه د قبر نه خوشبو روانه زمارونو علماء په مخدز مکه د خدای رحمت دی ګوري دا مونږ تخکل عقیده خو عالمان خي دا د پیغمبر مبارک اخلاق خو مونږ تعلیمان خي دا د حضور پاک کردار خو مونږ تعلیمان خي. قرآن شریف کې الله فرمایي ولکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر پیغمبر ستاسو پر نمونه ده هغه نمونه ته چا خودلې ده څوک دته خي ګره مبارکه څنګه وا جامه څنګه وا عقیده څنګه وا اخلاق څنګه وا اعمال څنګه او تعلیم خلی. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو شاګرد یحیی ابن اقسم اوی په یو لختي باندې احمد ابن حنبل او دس کو د ناستم د لختي په سر باندې د موبه پاغه ورتلی نو ما ویره دا خوري نه مناسبه ده چې د موبه په دی لوی عالم ورتلی نو شاته کې ناستم په لختي
دا یحیی ابن اقسم چې کله وفات شو چا په خوب کې ولید یحیی وی او دې چې خوب کې ولید یو باغ کې ولاړ او لاسي موټی کړی دی او د لاس د پاسه یو کپڑا پرتا ده دا خوب لیدون کې د تپوس کې یحیی ابن اقسم الله د سره سوکل د جنت دی باغ ته الله راوسته وی څنګه پسې راوسته چې مخامخ شم چې یحیی ابن اقسم څه دی راوړي دي ما سره جواب نو وی یحیی یو عمل دې کړی دی پاغې دی بخب جنت ته لېګم هغه داوا یو ځای کې د ما د حدیث یو استاد احمد هغه او دس کو تا دا غنه په سر او دس کو توبه پاغه ورتلی ورو بخو پلیته نه دي او تا دا غي احترام وکړه دا غنه شاته کې ناشته زما د حدیث دی یو عالم احترام دې کړی دی په دې بخمزه جنت وچرا لما هم قتل نو امام احمد ابن حنبل لګای د حدیث درس کوي طالبان ورته ناست زمونږ د محدثین لیکي چې د دنیا د بعض اعمال تکمیل په جنت کې کیږي دلته یو عمل د چاره نیمګړی پاتې شي الله جنت کې مقور کې جنت پورا کوا نبی علیہ السلام فرمایي موسی علیہ السلام می قبر کې ورته منځ کاو یا د رسول الله مبارک بچی د ابراهیم داغه متعلق نبی علیہ السلام فرمایي ان له مرضعا فی الجنه جنت کې بولا یو رضای مور په ور کوي نو جنت کې خو چې معشوق په دنیا کې مرشي مسلمان مور پلان اخو نیک پنه غزوان او بالغ جنت ته دي نه دا غد دې پيو تکمیل خدای په جنت کې کوي احمد ابن حنبل دته حدیث درس کاو التم خدای کیناو په جنت کې درس حدیث کاو شابه طالبان ورته ناس الله بہت فرشتے کی نور یا د مسلمانانو روحونه یحیی ابن اقسم وی چې څنګه قدرت د حدیث درس کوي یو حوروا اغه سره په زوله کې هیره جواهرات او ملغلره ازوله په داسي او شیندلا اغه یو چمک او برېخنا او کلا یو ملغلره مې د لاس دراله د لاس کې منی ولې د صادر مې پیچولې زمارونو علماء په مقدس مکه د خدای رحمت ته خدای چې پتا پیژنې عالم به پیژنې بیا د حدیث استاد د پیغمبر علی السلام جانشین دی داغه په مصلی ناشته داغه مبارک حدیث امت ترسي او جبه ټول د رسول الله په خبرو باندې ګرځي دا علماء وجود رحمت او چې عالم د مقدس مکه الله نبی علیہ السلام فرمایي ما د تمخ کې حدیث عبد الله ابن عمرو بن العاص بخاری کې دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد چې خدای پاک علم د بندگانو نه داسې نو باسي چې زړه نه لري کی بس د شپې ودی عالم او صاحب پاسي او علم تیری بعض وخت داسې کیږي خو کلا هغه د دنیا د عارضه او د بیماری د وجې نه کیږي بل يقبض العلم بقبض العلماء علم پس ختمي د علماء په مرګ باندې حتى اذا لم يبقى عالمان برور عمري عالم بپات نشي اتخذ الناس رؤوسا جهالا خلق بخل مشران جاهلان علم بني فسئلوا اغينا بتقوسنا کیږي فتوی باور کوي فدلوا وادلوا بخلم گمراهان خلق گمراهان نو علماء ولا دعا کوي ښا او حضور پاک وي وی علماء د پاره په سړو کې میږي دعاګانې کوي او په دریاب کې کبان ورله دعاګانې کوي ولی هغه ته پته چې زمون تعلق د عالم سره دی که عالم لا بی دیني بخوره شي قیامت پرش بیا به د میږي وي او نه به کبي عالمانو کې مم غلطي وي ګوري ته د دې ولټولم د مان زیات ګناګار ببل پیدا نه غلطه او گناهونه ارچانه منفی سوچ مکه و دی خدا چل کی دی خدا چل کی مثبت سوچ کا د دین بقا او د دین تعلق نه سبا د علماء د برکت نه بار کې دا بیان می پدې نسبتو کو چې علامه شیر علی شاه صاحب ډاکټر صاحب رحمه الله ورحمه واسعه هغه یو جيد عالم د علوم حقانی کې شیخ الحدیث او په زرګا او شاګردانی دي او د علم یو لوی غرب دا زمونږ د خوانه لال هغه د پاره خو به تر وا د پیغمبر وارثو او د نبی رسول الله خوانه لال د پیغمبر د علوم امین او امانتګرو هغه ورسول او خپل مقصد پورا کول لا مر په خامه خارجي لیکن یو خلای پرې خو دا سه خلای پرې خو دا هغه تر قیامت پورې ډکېدو والا نه ده مونږ له پکار دي چې مونږ د علماء قدر وکړو د علماء احترام وکړو عزت وکړو او خپل بچي عالمان
یو بچی عالمان کو علم د خدای لوی نعمت کوم علاقه کې یو عالم وي په خدای رحمتونه په نازلېږي او چې کوم علامه کې د خدای غضب او قهر راځي علماء ته خدای مخ کې نه اوچت کی دا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه روایت ته بخاری شریف کتاب العلم کې چې الله پاک دا علم پورته کینو دا سه نه پورته کوي چې د انسان د زړه نه وباسي او د دنه یې کی دا څه نه کوي یو انسان چې خواریو کې د دې انسان نه عالم جوړ شي نو دا علم ته الله پاک دا څه نه لري چې دی ودشي او را پاسي او امي ګرځي یا پوي خطه الله تعالی دا مسائل یې کی دا څه نه کوي علم الله پس ختمي بل يقبض العلم بقبض العلماء علم الله د عالمانو په مرګ ختمي عالم مرشي داغه په سینه کې چې څومره خزانه د علم پرته وټول وسره لاړ شي بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې حتی لم يبقى عالما دا سه وخت براشي چې په مخ د ځمکه به عالم پاتې نشي علما برور عمري اتخذ الناس رؤوسا جهالا نو خلق به مشران چې جوړي نو ابا جاهلان عالم بني دا قوم مشر به عالمني دا وطن مشر به جاهلي دا علاقه مشر به عالمني نه پوهه به جاهل به د شریعت نه د هر محکمه چې کوم مشر دی اب د شریعت نه خبره د جمعات مشر جمعات کې امام نه به عالم نه علما بلل شي ختم بشي فسئلوا دي خلقنا وتپوسونه کیږي جواب ورکي بغیر علم بعلم علم مو سره بنا فدلوا ودلوا پخپلم گمراهان شو خلقم گمراهان کړ دا د حضور پاک مبارک وینا رښتیا د مارونو چې سړی نظر وکي دا علم اسباب ډیر زیات شو یو حدیث کې راځي يفشل العلم والقلم اسباب ډیر زیات نن سبا د علم دومره اسباب دي چې مخکې دانو کتابونه په خوا دومره نو لکه اوس څومره دي پریسونه ولګېدل فوټوسټیټ ماشینونه ولګېدل کمپیوټر راوته انټرنیټ په ذریعہ باندې علم ورو خوريږي اسباب ډیر زیات شو موبایل کې خلق سره د دینی او اسلامی کتابونه یغه پیګوري کمپیوټر کې خلکو سره دینی اسلامی کتابونه هغه پیګوري اسباب د علم ډیر شو علم نشته چې کم مخ کې کم علم چې دا شاه ولی الله سره انشتا کم علم چې امام رازی رحمت الله علیه سره انشتا کم علم چې امام غزالی سره انشتا کم علم چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی سره انشتا دی رستنه زمانه لبراشو کم علم چې مولانا شبیر احمد عثماني سره انشتا کم علم چې زموږ استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب سره انشتا کم علم چې زموږ شیخ مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله سره هغه نشتا هغه علم هغه سه علما به ګرځي قسم دې په دا دنیا کې را پیدا کی رو علم ختميږي اوس چې دا کوم عالمان په مقدس مکه تعالی په نظر راځي دین پس چې دا مړشي قسم دې کدا سم بیا پیدا کی رو عالمان ختميږي اسباب زیاد شو کتابونه زیاد شو علم نشته عالمان رو مري نبی علیہ السلام دروغ نه وای مبارک پیغمبر رښتیا وای چې يقبض العلم بقبض العلماء د امام رازی چې کوم علم وغسر الله د امام غزالی چې کوم علم وغسر الله انشتا هغه سیمولا نشي پیدا کوله د امام شافعی څخه چې کوم علم هغه غسر الله هغه سیمولا نشي پیدا کوله د امام احمد ابن حنبل سره چې کوم علم هغه قبر ته غسر الله هغه سیمولا نشي پیدا کوله د مولانا حسین احمد بدنی رحمت الله علیه سره چې کوم علم هغه غسر قبر کې لال هغه نشي پیدا کوله د علامه شمس الحق افغانی سره چې کوم علم هغه غسر قبر کې لال هغه نشي پیدا کوله خبره ټیک ده کنه دا د حضور پاک وینا ده امید ته مثال خو دا ټول عالمان چې یو ځای کې موږ نمخ کې چې زموږ د استادانو کومه پیړې و یو دا ټول داغه پشان نشي د یو پشان نشتا
او دا هغه زمانه عالمان چې د ټول یو ځای کړي وي دا غي نمخ کې چې کوم علماء دا غي برابر نه دي قسم دې کله انور شاه کشمیری رحمت الله علیه پشان عالم نن په مقدس مکه پیدا کړ تمره لوی عالم او د احادیث لوی استاد تیر شوی دی علامه شبیر احمد عثماني داغه د مسلم شریف شرح دا فتح الملهم چې وګورئ نو حیران بشي چې د زمانه غرو لا ختم نو علم دا الله د سینون نو باسی نبی علیہ السلام فرمای علم چې ختمیږي بقبض العلماء علماء رو مری علم بلال سے ختم شي اخر کی کتابونه بر دنیا پراتی کمپیوټر بموي کتابخانه بموي او پریسونه بموي چاپخانه بموي علم عالم بني مشران با عالمان نی جاهلان بی تپوس تا مسئلی بکیگی فتوہ بے علم ورکی پلم گمراه شو بلیم خطا بلیم گمراه کر دا حضور پاک وینا سور وز مخ کی 13 جمعہ زمونگ یو دیر لوی جید عالم شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب اللہ دے پا قبر انوار نازل کی وفات دا خپل زمانے لوی عالم لوی دا زمانے عالم تقریبا زمونږ د والد صاحب د امزولتیا کې به لکه زما والد صاحب د در سبق مرګر زما د والد صاحب تاریخ پیدائش 1930 کې پیدا شو والد صاحب مې چې د زمانه یو 2 کاله یا 3 کاله به مشهور ممکن ده چې تاریخ پیدائش 1927 یا 28 دا تاریخ پیدائش دغه زمانه کې ټول علم په دارالعلوم حقانیه کې حاصل اکوڑک دور حدیث دا مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ او داغا زمانے چی نور کم علماء داغوی نوک ماتے پخپل مولانا یوسف صاحب دادا دی داغا بونیر اوڑیلوی عالمو پیدام زما استازو دا الہی و مولی صاحب یادو ماتے پخپل ویدا زمانگا استازو زما دا والد صاحب سبقیو اغینا پس بیا پا دارلوم حقانیہ کولا خطب کے مدرس دا ټول د فنون کتابونه تر د وړې دورې د مشکاته پورې په دالوم حقانیه کې درس کړي او ډېر زیات شاګردان لوی لوی علما کرام دغه زمانه د شاګردان بیا لال مدینه منوره کې لس کاله تیر کړل الته د قانون د شریعت په تفسیر وغیرہ کې هغه ډیګري واغشتا فارغ شو ماجستر وته وی مونږ ورته ام ای وایو هغه په تفسیر کې وکړو او داغه چې کومه مقاله ده تفسیر سوره کهف هغه چاپ شوی مال په خپل په توفه کې راکړی دی زه ورغلی وم ملاقات لا نو ماته ما مقاله ولیکله په سوره کهف باندې او ماته ماجستر وته وی ام ای ډیګري دا د مدینه یونیورسيټي نه ملوش هغه نه پس پی ایچ ډی کې داخله واغشته په مدینه یونیورسيټي کې او پی ایچ ڈی کے پخو نمبروں باندھے ممتاز نمبر جیسے طویلے کے گئے پخو نمبروں کے دا مدینہ منوری دا جامع یونیورسٹی نا فارغ پی ایچ ڈی کے چکا مقالہ لکھلے دا اگر دا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ چی پا تفسیر کے دا کم اقوال دی پاغی باندے دا مقالہ لکھلا یو دیو او یو د یمن غالبا او کده شام د سوریا مان او سیر دی د مرګریو دوالو په شریکه باندې هغه مقاله پوره کړه سو جلدو کې دا غینم کتاب جوړ شوی دی او چاپ شوی او بیا غینه پس چراغه په مختلفو مدرسو کې په هیڅ د شیخ الحدیث خدمت کړی دی لوی جامعه د پاکستان په سطح په کراچۍ کې د علوم کراچۍ د مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه چې کوم مدرسه جوړ کړو مولانا تقی عثماني صاحب رفیع عثماني صاحب چې کوم مدرسه کې دي هغه کې استاد د حدیث او په احسن المدارس په مفتی زرولی خان صاحب چې کوم مدرسه جوړ کړی دا ابګه شیخ الحدیث ته هغه کې د حدیث استاد هغه نه پس میران شاه تلال الته د حدیث استادو هغه نه پس د علوم حقانیه تراغه الته د حدیث استاد ترمذی شریف اوله حصہ بخاری شریف دویمه حصہ تقریبا د تر مرګ پورې په اکوړی کې په د علوم حقانیه کې درس کړل او ډیر عجیبه مرګ خو خامخ انسان لرازي مرګ خو نه سو خلاصې دي نشتا او ما جنازې نه مخ کې بیان کو ابلو جنازه چې وا نو زه ما جنازې نه مخ کې خلک راغون شوی نو ما بیان وکړو نو بیان کې مې د خلینې یو ټکی وته مې د لپاره لوی خبره ده ډیره لوی خبره چې دی وخت کې دی ساده د نوزي
او د قبر ته روان دی نو د شیخ الحدیث روان دی د معزول شوی نه دی چا لرکړی نه دی چې تم د مدرسې نه وویستی د مستعفی نه دی د استعفا نه ده ورکړی د ریټایر شوی نه دی د مدرسې نه بیمار دی شیخ الحدیث بیمار دی اسپیټال ته لاړ او د اسپیټال نه میت جسد قبر ته لاړ په حیثیت د شیخ الحدیث د مدرسې نه قبر ته ورسېد کدی ریټایر وي مونږ وې د ریټایر شوی شیخ الحدیث دی کدی استعفا ورکړی وي مونږ وې د مستعفی شیخ الحدیث دی کدی معزول چاويسته وي د مدرسې نه مونږ وې معزول شیخ الحدیث دی نه معزول نه دی لکه یو سړی چې سر وزیر اعظم او مرشي او اقا غلا استعفا نی ورکړي او نه د وزارت عثمانه تلی او قبر تلل شي نو خلق دا نه و چې سابق وزیر اعظم مړ دی خلق سوي وزیر اعظم مړ صدر کی استعفا ورکی او بیا مرشی نو خلق وی سابق صدر مر دے سابق صدر کا جنازہ ہے دا سے وی او چې صدر استعفا نی ورکړي او د صدارت په وخت کې مرشی نو خلق وسره سابق نه وی خلق سوی صدر صاحب کا جنازہ ہے نو مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمه الله استعفا نہ ورکړي ریٹائر شوی نو دا بنوي چې دارالعلوم کا سابق شیخ الحدیث فوت ہو چکا ہے د دارالعلوم حقانی سابق شیخ الحدیث جنازہ دا نه د دارالعلوم حقانی شیخ الحدیث وفات شو الله اکبر د دارالعلوم حقانی د شیخ الحدیث جنازہ دا ډېر به منقبت قسم د علم کې مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ شاگرد په تفسیر کې مولانا احمد علی لاہوری سے یو سړی تیر شوی زمو حضرت شیخ شہید مولانا سنجان صاحب رحمت اللہ علیہ دیم شاگرد پاتې شوی د زمانه یو بزرگ تیر شوی دی مولانا احمد علی لاہوری دا اصل نه دا سکانو سکان مور او پلار او قوم دی پکې مسلمان دارالعلوم دیوبند کې لګیا دی سبق وای او دا غینه فارغ التحصیل نو حالت کې په دارالعلوم دیوبند علاقه کې یو لوی سیټو دا غلور پیغله شوی و نو سیټ صاحب چې دا بز عالم لور چا ورته وی چې عالم لور کې نو دا سیو کې چې لاړ شه دارالعلوم دیوبند ته دا غي کې محتمم ته وای نو یو جيد عالم بدر ته وګوري ته عالم څه پیژن چې دا سي عالم لور کې چې هغه خو عالم وکړ دا سیټ صاحب راغی دارالعلوم دیوبند ته چکر یو لگاو دا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ دے ناستو دے اخواخ محتمم لورغی وی زما لور پیغ لرا او ځانې وتو خو جد فلان کې مغی پی جند دا خود دې علاقې لوی سیټ ته او نواب دی او ډېر لوی مالدار سره زرا غلیم لور می پیغ لرا او زمانیت دا چې عالم لور کتا سره داس یو عالمین او جوان چې هغه وادنی کړی ز خپل لور ورته بخا خو یاره یو ولک می خوښ شو په دې چمن کې بار ناشته کده واده نه کړي او زما لور قبلین الاول دی خدي اکدینی بل چاله ورک اغي چې معلومات وکړل هغه احمد علی لاہوری رحمت الله علیه راوی وخت دی لا نوجوان الکه واده ته شوق شتا ولی نشتا دا فلان کی سیټ لور دا او ته خوښ شوی تاله نکاح باندې در کول غواړي وی حضرت زما سدی ما د سیټ لور بسنګ ساتم تما کور نشته تما خدای یو جوړه جامې مور پلار خو د مانه جدا دي یا سکان دي د مسلمان اغیم را شاللې نه کورشته نه ورشته اس نشتا نو خپل ستو نه پردیشتا سیټ وی د ارث زما ذمہ داری دا او ته زما لور قبول کا مفت پښتانوي مفت شراب قاضیم سکلی دی ډیره خصم قبول په پلان کې روز برادو نکاح وته مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه دا خپل حکایت بیانې وی چې د نکاح وشوا زما جامع خیره نه وی طالبان وی چې دا جامع دی بدل کا دا خیره نه دي سخر بدی د سخر رور بدی او خیان بدی دا غي قوم بدی ښکار ما ډیر خصما سره جامع نشته سواچو یو طالب وی چې زما جوړه دا بدل در وی ما سره غپ لگاو طالبان خو غپ لګي وی ځکه چې هغه ډیر درونو غټ پهلوان ما چې کدا کمیس می واچو خدا خو زه پکې دې پوښې نه ښکارم دا خبرانه لستونه لمنه ویزان دي دا خو د خندا جامع بل طالب ویل که زه خپل جوړه در کوم اعلی جوړه ده وی چې میو قتل کډیر نریو ما وی چې کدا پرتوب می واچو خو پتلون بخکار او دا کمیس خو ما کې ډیر تنگ ښکار
یا نه دا ناچو وی یو ما طالب مشوره راکړه چې دا سیوکا چې وصلخانه ته نه نو د جامې دی ویندا او چې بش وی ما وی چیرې دا خبره ټیک ده وصلخانه ته نه نوتم جامې می وینځل صفا می کړو می لمبل لنګ می و بار راوته او جامې نه چونو ما چې دا بوچ شي وی طالبانو دوکا کړم روز دوریا دی و جامې نو چي کله دا سره قومو کله دا سره قومو کله هوا ته بادوما جامې کم دیو چی او طالبان نه پونه خان جی ټیک شي خدای وسو جامې نم جن شوه می واچولې پکې را پیدم دغه مسخر راغی د سر رو او خیام دال هغه چې وکتل او دا جوړه خبرو زم دا چولې نن هم دغه جوړه ده معلومیږي دا چې د غریبم دغه یو جوړه ده او دا سره پیږي پکې لکه چې ځان لې وینځلې نکاح شو نکاح نه پس وادو شو د خان د نواب لور زما کور تراله نو اوس خو په سبا بل ورځ جنې پلار کړی دی اب په ومر ورځ یا میاش پس به جنې پلار کړه جنې چې پلار کړه لاړه نو پلار ته تاسو नवाब से लूर न तपोस की बेटी अपने नए शौहर को कैसे पाया बचे खावंद सिंह मुंत सिंह दे मावे कर दे जमाने जीने वा सब वे आई बाबा घर का देखला इला बिलश बशीर जान लदे वर्कोल बल दे सोक न मुंत माला कवले दे किसे चल दे पस्तर गुना बिना दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज दे देख सरे दे जमाने खजब है मोरे प्लारा घर का देखला मां दा पारा बल सोकलो चला दे वर न डोडेस्ता नारी पे तेरी की गरीब او د نیاز بینه جنې چې د خان د کور نه لاړ شي غریب کور ته واقعي سخت جون نشي تیرول نیاز بین انسان ته جون سختي چاله دی ورته مولا له دی ورته طالب له دی ورته چړي له دی ورته تنگ او تنگ ورا باندې ډوړې دې نشورا کول جامه دې نشورا کول ساتلې دې نشم دا خبره به کول او تسوي بچي نوې خاوند څنګه ومنته او ته ای بابا ما په دنیا کې د عالمانو نه د جنت خبره اورېدې چې جنت ډېر د خوشاله ځای دی چینی دی پکې ولی دی پکې او یاقوت دی او مرجان دی او میوي دی او حوري دی غلمان خدمتګاران دا ټول د انسان د خوشاله لپاره دي د جنت د ټولو خبرو مقصد د انسان خوشحالي د سلکول بیماری پکې نشتا لاړې نشتا او دسماتې نشتا د خېټې غاښ دل نشتا بوډا کېدل پکې نشتا ولیدي او ستړیواله پکې نشتا ګرمي یخني پکې نشتا معتدل موسی هر وخت سړی خوشاله الله یې زموږ نصیب کړي نو ما به د جنت خبره اورېدلې چې جنت د خوشاله ځای دی بابا دنیا کې مال خدای جنت را کړی دا سه خاوند را لرا کړی دی چې په دنیا کې جنت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ خدا غا زمانی خبر کئی نو دے بجوش کے راغی نو سبے وی یہ وہ وقت تا جس وقت احمد علی نتا اب احمد علی ہے وی دا غا وقتو کہ دا احمد علی نلا احمد علی نو جوڑ شوے اس سے احمد علی جوڑ شوے دا کشف خاوان مقبره چې بته کشف القبور بوته کې د کشف القبور دې قبر کې دې خاوند ته عذاب ملاويږي او دې قبر کې دې خاوند ته خوشالي ملاويږي ټول عمر د قران شریف د تفسیر خدمت کړي نو مولانا شیر علي شاه صاحب رحمه الله تفسیر غنوي او د مولانا حافظ الحديث مولانا عبد الله درخواستي رحمت الله علیه چې کوم په خپل زمانہ کې د ډېر احادیث او حافظو د قران حافظان خو الحمدلله ډیر دي او د حدیث او حافظان نشته او هغه ډیر زیات احادیث د نبی علیہ السلام یادو حافظ الحدیث به وتوي هغه هم په چوټیانو کې دوره تفسیر کاو زما عجیب دا و حسن اتفاق ما دا هغه دوره تفسیر نیت کړو ما وی زبا چې کم کال باندې فارغ شوم مې زبا زما او دا هغه نه به دوره تفسیر کوم په اتفاقا پاغه کال هغه وفات شو لانا لیشو نو هغه په تفسیر کې استاد و مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه زمون شیخ زمون استاد چې هغه د زمانه لوی عالم مولانا عبدالحق صاحب په دارالعلوم دیوبند کې مدرس پاتې شوی دارالعلوم دیوبند کې مختصر معنی او د کتابونه خودلې دي د زمانه ډیر لوی محدث او ډیر لوی متقی او پارسا انسان زما والد صاحب خبره کوله دی اصل دارالعلوم چې کوم وونو د دی په کلی کې دنه په جمعات کې
د کلی محلي جماعت کې دارالعلوم کټیګانو محله به وته وي نو الته وسره مونږ دیرو والد سه می قسم بخوالو وی ما ته یاد دي وی مونږ به پښمنی د چغه اورېدې د جړه بلکې والد سه به می چغه لفظ نه وي هغه وی د جړه کوکي به مونږ اورېدې داسې به جړه الله فرشتہ صورت او فرشتہ سیرت انسان زمو استادو ما بوله چاپی کوله چې کله به درس نه فارغ شو ناغه به درس اخیری غنټه به داغه ونو کله به 2 غنټې داغه پیریډ شو کله به 2 غنټې ته خبر ورسېدله مسبخین مانځه ته خبر ورسېدله التحیه شکل کې بناستو مونږ به داسې وړیدو داسې به وړیدو او التحیه شکل کې ناستو چې پابم سو نو د خپل اعلان دی غوټه شوی وي نو لاول به مولا پخپورو مالش لاس مګه نو روان بم کو نو طالبانو بونیو دفتر خوا کې د دارالحدیثو دا زور دارالحدیث خوا کې دفتر ولته به غدې غوندې او پاګه کې ناس بالغ بوته بالغ ته به ډډواله زبو ته کې ناس ته ما بوله چاپی کوله طالبان ملارلو زبو کې ناس ته پلاسونو چاپی پخپو چاپی خدا سے به دمک کنه ما ته به وي بس ده کنه خو زبو په پیوم کې د قسطه بس کوي لکه بعض انسان ست غوندیو کی کنه لکه ماته ویلا شاده سرانی غکلا ی بچي بسته کنه نو ما وینا جنا وینا ستړي بشي مې نه ستړي په ملا باندې ابا ناظم صاحب سره ناستو د مدرسې حساب کتاب وکاو د خطه به کوله نو چې ما بخزان نخولي وسته او خبه می چاپی کو نو بیا به تر پاسه دعا به راته دا د استادانو دعاګانې د استاد خدمت د خپل بابا جی می خدمت کړی چاپی می ولا کړی دا او دعا می ته غشته دا او د استادانو خدمت دا د کمال شی دی جی تاسو را د جمعهتونو امامان ګور تاسو استادان دي دا د جمعې تقریر کې اورې دا مستازان دي د دین مسلې ته اورې دا چې د پرور پسې مونږ کوي دا مستازان دي د دې به خدمت کوي په دې خدمت به خدای کمال درکړي دعا چې د مسلمان دلنه وستله دا د کمال خبره کته وته او یو کنه چې ما ته دعا وکړه او چې ته خدمت وکړې دا غد نه غیر اختیاري دعا خېږي مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د مستاذ الله ولکم مقام ورکو مولانا شیر علی شاه رحمت الله علیه په مدینه منوره کې پی ایچ ډی وکړه مدینه یونیورسيټي نه پی ایچ ډی ساتانه خبره نه ده او مدینه منوره نه په اعلی نمبرو کې ممتاز پوزیشن کې په اول نمبر کې پی ایچ ډی وکړه ډاکټر ته جوړ شو او په مدینه شریفه کې په مسجد نبوي کې د نبی علیہ السلام په جمعات کې د قران شریف د تفسیر درس کړی دی دا ډېره لویه خبره دا هغه لپاره هم لویه خبره وه او دا زمونږ د وطن دپاره هم د علماو دپاره هم ډېره لویه خبره ده چې د دارالعلوم حقانیې یو بچی او زمونږ د صوبې خیبر پښتونخوا یو عالم هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمعات کې د قرآن شریف تفسیر کوي د پی ایچ ډی دا کم قابلان کسانی ناغي ته درسونه غي په مسجد نبوي کې حواله کړی کورسې پرتی او باغی درسونه کوي سو کال ال درس کړي مرګ قلندر او مرد درویش او حق گو انسان د دې انسان د پیدا کېدو مقصد دا دی چې دوی الله خوشاله کړي او د الله عبادت وکړي دی زندگی د الله په عبادت کې تیر کړي عبادت درې قسمه دی بیا یو هغه عبادت چې هغه د مال سره تعلق لري لکه زکات او صدقه شو یو هغه عبادت چې د بدن سره لري تعلق لري لکه منځ روزه شو او یو هغه عبادت چې د بدن او مال دواړو سره تعلق لري لکه حج شو یا قربانی کول شو دا مرکب دا هغه عبادت چې هم بده پکې مال خرج کیږي هم بده د بدن ستړي پیرا دي بیا د انسان د بدن د عبادت تعلق د جبه سره دی چې په جبه انسان خې خبرې وکي په جبه انسان ذکر وکي په جبه انسان درود شریف وایي په جبه انسان قرآن شریف ولولي او بعد د انسان د لاس سره تعلق دی چې په لاس خکارو کې په دې خپل لاسونو مسلمان سره مدد وکي او د خپو سره تعلق دی چې په خپو سره نیک عمل او جمعات تلل شي جبه سره تعلق دی پوز سره تعلق دی نو الله انسان پیدا کړی دی د پاره
او د دنیا نور کارونه هم انسان کوي ځکه چې د عبادت کوي نو عبادت له روغ صحت پکار دی عبادت له مال پکار دی عبادت له د انسان خو سوچ او فکر پکار دی عبادت له ماحول پکار دی هغه د دنیا نه بغیر نه کیږي ته به ګټه کې تجارت بکې نوکری بکې دکانداری بکې زمینداری بکې نو مال باو کټې نو حج باو کې قربانی باو کې زکات باو کې مالی عبادت باو کې تب دا ډاکټر لمز علاج بمته کې ولې چې صحت دی روغي نو تب منځو کې صحت دی روغي تب حج لال شي نو د عبادت د پاره بیا الله د انسان د پاره یو دنیا پیدا کړی دا او داغه تعلق پیدا کړی دی خودنو مقصد دا نه دی ګوري دا د دنیا کار دا تجارت دا نوکری زمینداری کې څومره دي دیاړي وغیرہ دا مقصد نه دا صرف دې د پاره دی چې انسان په صحت روغي انسان سره مالی انسان ته خما حول او معاشره ملو شي چې دې عبادت لکه دا یو مثال درکم یو سړی می خالی یا غوا خصه د پاره دې د پاره دا غوا می خاخلی چې دې داغې نه پیوالي دې داغې نه کچھ حاصل کیو دې داغې نه سوچ وړي حاصل کی دې مقصد دی بس اوس د دې میخ نه چې دا سيزونه لګیا یا بوله خامخا کوي بغیر د غیا نه کومه ساتلې نشي او بابا تخامخا بندوبست کوي د یخ ځای او د ګرم ځای بندوبست په خامخا وته کوي سوټي به خامخا پاکه چې ځای متصفا سوتري ولې غیا برابر نه کوي او به برابر نه کوي د سور تنظیم ولونه کوي د وانډې تنظیم ولونه کوي د صفای تنظیمونه کوي نو ته په نه شي نو اوس مقصد خدا نه دی چې ته سوټي پاکاوه مقصد خدا نه دی چې ته غیاګانې کرو ټول عمر غیا کرو په مال اوس کې یو سړی وي چې میخه مې واغښت غیا بوله کرم کرم په په بده نه یا میخه مې واغښت او د پکیلا دې بوته زم برابرون سوټي بم ته پاکوم خو په بس سوټي وړي بده نه ځکه مخال سړی ځکه چې دا نور سيزونه خو دی لدی چې دا میخه سربه کې د دې صحت برابر چو په وړیو کوټه واره د قرانګي کسړې په دنیا کې دا وي چې مړه بس تجارت وکوبا ولې چې مال راشي او زبا د انسان ډاکټر لبازم ایسی تبه مود کېګم ارسبه کوم چې ما صحت برابرۍ او عبادت پنه کو دا سده لکه چې میخه لګیاګان او ارسه کې یو پېته ده مقصود خو پیدی مقصود خو کچھ دی مقصود خو شبلی دی مقصود خو ماست دی مقصود خو سوچه غوڑی دی اتنا لیو گیاگانو کی لگی او پکی دی وطا لگولی دی او سوٹی تی سپاکی ورو بی خلم بے خلقویا سقا بقل سڑی دی دا دنیا خرچی پا می خوپر خو مقصد تیوانا غشتا صرف سوٹی تیوانا غشتا دق رنگی زمارونو تبا دا زمیداریم کے تبا دیالیم کے تبا ارس کے دا بدن دی روغی صحت دی برابری خو مقصد دا دی چې د بدن الله له تابعداري ورکا او د الله عبادت ځکه الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مونږ ټول ورځ لګیایو ډوډۍ پسې منډه ټول ورځ لګیایو او تجارت پسې منډه ټول پر بزمیدارو پسې منډه ده بالکل کوا دینه بغیر کار نه کیږي او چې کوم مقصد دی وجود نه مقصد والا هغه د الله عبادت دی الله راضی کا الله تصر بسجود شا او نیک عمل ستوي نیک عمل هغه ته وي چې د الله او د رسول د منشا مطابق نیک عمل هغه ته وي چې تاسو په آخرت کې ثواب ملایويږي نیک عمل هغه ته وي چې الله په خوشاليږي نیک عمل هغه ته وي چې الله او رسول دا کاوه او چې وي مکه واغه کې دا بد عمل الله او رسول په خفقيږي او ته کې دا بد عمل نو نیک عمل دام دی چې کم بد عمل تا ته مخه دراغه ته نیک عمل الله په خفقيږي دام نیک عمل د نیک عمل نیتم نیک عمل نو بهترین اعمال وکړه نو د دې فائدہ بسی او سیوا من عمل منکم صالحا من ذکر
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله وجه نیک عمل دیو کو ایمان و ضرور دی ایمان دنیا کے بم خجون دی اطمینان و سکون و خیرت کے بم خجون مدد با اللہ پا دنیا کے کئی و آخرت کے بم کے انشاءاللہ. دم پدے علماء کے علوی عالم تیر شوے دے مولانا لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے تیر شوے دے سپنگیر عالم و دیر نیک پارسا متقی انسان او کور کے دن نے با پردہ زنانوے اگے زنانو پہ پکور کے دا قرآن شریف در سنا کون اسم الحمدللہ زمون دا علماء پکورونو کے دا قرآن شریف در سنا اس کو خیر دا بناتو مدرسی جوڑے شوے وخواخو دا بناتو مدرسی نوے نو پا دے کورونو کی دن نبا دا عالمانو پا کورونو کی دن نبا دا خدمت کی دا چابا پا ناظرم اشومانو قرآن زکاو چابا ترجمت زکولا چابا حفظ زکاو اسم دیر کورونو کشتا نو دا دے مولانا لطف اللہ سے رحمت اللہ علیہ پا کور کی دا دا بی بی دا دا لونا دا دا خوین دے اغیب لگیاوے او خلق تبع قرآن چا با قرآن خواو پا ناظرہ چا حفظ بخواو چا با دا قرآن ترجمہ و علوم خودل یو دل چتا خپلوانو کی وعدل روان مخو نیکان خلقو نو ٹانگا کے ناستو او دا ٹانگینا گیر چا پیر پخواک استادو خیالو نو زمون دا خلق کی با ناوی پٹانگا کے تلا نو شاعتا بے صادر دیتا ہو پڑو عام رواجو اس واقع شی نشتا شاعتا بے مکمل دا ٹانگینا صادر تا اکڑی نو ناوی با پکی پٹا ناستوا او دا کوچوان او دا شاعتا سیٹ میانس کی دا ڈڑے غزے کی دے التبیم صادر تڑے دے مشران میں تپو سکے نو زنانا با پردہ کے ناستا نو دا خود نیکانو کور زنانا وچتا بار و تلے نوے طولو مانی پکور کی درسو لکڑی نو ٹانگے نے گیر کیا پیر صادر تاو کڑے او دا زنانا پکی شاعتا ناسوے مولانا سے پکی مخ کے لاس سے پلوانو کے وادر غیر روان او کوچوان ٹانگا روان کڑے کہ پلا رباندے دا ٹانگا تے او زنگل کے یو شاعل لار وفاقے کے روان ال دا ڈاکوان والا ٹانگے ہو گئے ٹانگے چیوز رو لوی دا زنانا راکوزی دا زنانا راکوزی مولانا صاحب لطف اللہ سے بولتوے دا خدای ظالمانو پا زنانا اسکوے حکمالم پکاری پیسے پکاری ہوئے دا بدر کم منگ سر چه سمرا پیسی بٹولی دل در کم کالی دی ام دل در کم مزدنانا چه ودونو لذینو گتمے و میلونا چه مونت در کم اڈاکوانوی زمن دو مقصد لاول بدا زنانا را کزو نمونگ وقت پرلونا خوشحالا او بیا چه دوی سر کمال دے و دولت دے او پیسی دے و کالی دے بمتے او دمونگ مقصد وری ملاسف دام دے لکو دیکھ مولانا اللہ سے وری پجاش سپنگیری مولا دے او رفیگی اید خدای ظالم ظلم مکن دا اغا زنانا دی پدے ٹانگا کی دی بار دنیا ندلی دلی دا ٹولی دا اللہ دا قرآن استازہ ہے او دا غون کلی دا دوی شاگرد ہے دا دی پجبہ ٹول عمر قرآن ویلی شوی دا دی سترگی ٹول عمر دا اللہ پا قرآن لگی دلی دا دی لاسونو غیگی دا خدای دا قرآن نڈکی دی اے ظالمانو ولی ظلم دا پا با پر دا خزی دی زنانا دی او قرآن استازانی دی دا قرآن شریف او دا دین نو ظالمانو ظلم کوئے ولی دی ظالمانو ظلم کوئے خوچے سب پکاری نو زیتے دلالا غنڈوما پدیم نظر ملگوئے پدادن اگا خزی نرکستاسو نظر پیو لگو دا غم شروعی دا ڈاکوانوی دا مولانا سے سپینگیری دے دا لحاظ بکر دے خزر خدا دا سیو کا چھے صدی غنتی راوالا وی بس دیکھ یو شیبم گوری ملا صاحب نپٹے وی تبی غم و سا یو شیبم نپٹو ما یہ سمرا کالیگانا و ارس دی غنتی درا غنڈو مولانا لطف اللہ صاحب زنانو تبی علا بچے ارسنا کے دا غم نخو بچ شو خلاص شو دا قرآن دا مخ بچ شو و شابہ کالی راگی
زنانم نیکانې وي چې زمونږ خاوند واده وکړه چې دروغجن نه شي نو چې هغه څومره کالیګانو والی او ګوتمې او واده له دې نغدې پیسې غونډې راواغېستې او رومال کې غوټه کړې او د ډاکوانو مشرۍ ورکړې دا وایي مولانا صاحب څه خو دې پرېښې نه دي وی نه اسمو نه دي پرېښې دا ټانګیوال کری د هغه مونږ نه ده ورکړې تا سره ما واده وکړه ژبه مې وکړه وعده خلافي جرم دی ګناه ده او دروغ خو ډېر لوی جرم او ډېر لوی ګناه زه خو د مدرسې استاد یم زه به دروغ څنګه وایم او زه به وعده خلافي څنګه وکړم نه وعده خلافي کوم چې وعده مې وکړ څه مې ته درته راغونډ کړ او نه دروغ ښځه ټانګه راواغله شوه ډاکوانو مال واخېست د زنانو عزت خدای بچ دغه قرآن د مخ او دغه سپینګیري د مخ چې ټانګه سامان دی لاړه یو ماشومن وسې وه د مولانا لطف الله صاحب ای بابا جی شکر 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 وی ولې بچې وی د ما غوږونو کې والی وی خو زمونږ یېرې شوې وی والی مې شکر دی ډاکوانو نه بچ شو او مونږ اړو ته خیال مې زما والی پکې بچ شوې مولانا لطف الله سهارنپوري صاحب ټانګیوال ته وی ټانګه ودرو وی ولې وی بچې راکړه دا والی الله شابه وی بابا جی ولی وی نه ما واده کړ چې هر څه بدله راغله زه دروغ دوکه نه کوم اوس ګوره ډاکوانو نو خلک شی پټوي چې ډاکه څوک کوي نو خلک د شی پټ کړي چې دا بعضې شی ونه ویني بعضې ډاکومان په دې لارو کې ولاړې ګاډي لوټ کوي نو چې چاوس کېږي شی دې پټ کړي او دوی دا شی پاتې شوی بیا وایي ماشومان په جلا شي بچې مې ستا جړه برداشت کولی شم خو الله چې په دروغو ماله کومه سزا راکوي هغه نشم برداشت کولی ستا اوښکې را باندې ډېرې ګرانې دي بچې چې ستا د غوږونو نه والې وباسم واقعي دا نوسان وسي ډېر زیات ګران د زامنو او د لوڼو نه هم نوسي ګورې ګران دقانه زمونږ باباجي په خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به یې تاسو د پلار نه په ما ګران غزل مې ورته یې دا ولې ما هغه وی ګوره زوی اونه ده نوسې میوه ده زوی اونه ده نوسې میوه ده نو میوې ته خلک خوشحالې نو نوسا نسي خواږي نو حاصل دا دی چې ورته یې وی راکړه ستا اوښکې ستا جڼه دا به برداشت ډېره ګرانه ده خو برداشت به کړم خو د واده خلافي سزا د خدای په دربار کې نشم برداشت کولی او د دروغو سزا د خدای په دربار کې نشم برداشت کولی دیتا نہیں کامان زمانو من سونا دروغ ټوله دنیا نه په دروغ روان حالانکه قرآن شریف کې رب العالمین خیره کړی د لعنت الله علی الکاذبین دا خیره ده چې څوک دروغجن وای الله خیره کړی ده دا الله خیره خو زموږ په شان نه ده موږ خو د الله نه غواړو الله چا نه غواړو مطلب یې دا چې دا دروغجن به د خدای د رحمت نه لرې لرې دروغجن به د خدای د لعنت د رحمت او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د حضور پاک مبارک وینا چې کم سړی دروغ وای دا هغه د خولې نه یو بدبویي روانه هغه داسې بدبویي ده چې یو میل ته فرشتې منډې وای دروغ دونه خطرناکه او رسول الله مبارک وی ما ته الله د امت د قبر عذابونه وښول د دروغجن سزا مولیده د قبر چې کم سړی دروغ وای نو د خي وخت کې به ولا د قبر کې یو چاړی کړي یو کونډو د غوګه پورې ورکړي بیا بوله د ګس وخت کې کېږي د سټه پورې ورکړي چې دا یو طرف کلی دا بل به جوړیږي بیا به شلي چې دا بل طرف جوړیږي دا بل بوله بیا شلي د سزا د قبر دروغ ډېر خطرناک شی زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفتونو کې د پیغمبرۍ نه مخکې یو صفت دا چې صادق او امین دی به دروغ هم نه وایي دی به خیانت او دوکه او ټګي به نه کوي بس دا د مسلمان ښکلې صفت دی زما دروغ څه دپاره مونږ وایو دې دپاره چې پیسې پرې وګټو په حرامه دې وګټو دروغ څه له وایو چې دا ملګري رانه خفه نه شي ټیک شو د مرګري خیال بساتو او مرګري روستو دی الله مخکې مونږ چې الله خفه نشي او دروغ به نه وایو رښتیا خبر او د رښتیا انجام ګوري خې دلته اوس واوره
دلته د رښتیا وانجاب ناواله تر اواز زنانو مته وی چې بابا جی دا تسکه بس ډاکوان خو پاتې شو به نه ما وعده کړی د چې سدي ټول دل درکو دروغ ولې وې هغه والے را واغشته وغه ډاکوانو ته پسې आवाज کوي ودرېږي هغه وی کې څوک مرګري ولا رااله او هغه ته منډه والے منډه موه دا والے دل درکو ډاکوانو منډه وی ها بچې تاسو سره په وعده کړی و چې سدي اون بدل راځي او دروغ نه ګناه ده نو ها دا والے دا ماشوم په وخت کې پاتې شي او ماته پلار وی چې بابا مبارک شکر دې والے یې چې زما وخت کې پاتې ما په جړه دا غید وګونو نه غواله لمه درد کوي دا ماشوم د وسینا دا والے مې راوستل او دروغ ده نه دا پاتې دوکا در سره نه کوم دا پاتې دا والے اوله چې ورې کړی هغه د ډاکوانو مشر چې کوم ډاکو دی غل نه انورو مرګره کې نورې 2 منټ بابا جی کې نه یو منټ انورې کې وی ګورا دام انسان دی مونږه انسان دی مسلمان دی منګه مسلمانان دلام خدای روزي ورکړي مونږ لام خدای روزي دلم خدای جون ورکړي مونږ لام خدای جون راکړي دلم دوزخ او جنت شتا که خدای خوشاله که جنت ته بدی که خفه که دوزخ ته بدی مونږ لم جنت او دوزخ شتا دا مونږ په کم او دا په کم مونږ ټول ورځ خطي او پردې ډاکې کوو پردي مالونه خورو حرام خوري کوو خلکو نه په زور حاصله او په ډاکو حاصله دا د خدای نه یریدونکي دی ولې هغه خدای د ده باندې زورور دی په مونږ کمزوري دی کم خدای چې په ده زورور دی په مونږ هم زورور کم خدای چې دی منې هغه مونږ هم منو کومه سزا چې دله ورکوي دی د خدای نه یریږي او مونږ نه یریږي یو والی مونږ پسې د کم دی نه راوړي ولې ځکه د خدای یاره چې دروغ ونه وي موږ بدخلافي ونه کوو تاسو یقین وکړئ هغه غوړ ډاکوان توبهګار چې څومره کالي د نه اخیستي وو هغه ورته واپس کړ او مولانا صاحب مونږ د زیارت خایتا سره بیعت کوو او هغه ډاکوان خدای د مستقبل خشتخ کل نیکان او صالحان او عالمان جوړ دا برکت د رښتیا دنیا کې به الله خیر درکوي او په آخرت کې به الله خیر ته چې نیک عمل کې او د الله عبادت کې په عبادت الله خوشاله کېږي نو چې تا الله خوشاله کو د دنیا دا ټول نظام د چا په لاس کې دی الله په لاس مال خدای سره جون الله سره سکون او اطمینان د الله سره بچی د الله سره جنت الله سره روح صحت د الله سره وما بكم من نعمة فمن الله قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا څومره نعمتونه دي زموږ طرف إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم جسم رسیدون دي الله وی خزانه ما سره نو تبا الله خوشاله الله بتا خپکې چریم نشي کېږي دنیا کې ازمایښونه په انسان راځي خامخا ازمایښ وي ته چې یو بچي په سکول کالج کې داخل کې عوام ازمایښي وختي به پاسه ماشوم په پړنه کې ټیوشن ته به کېنه ماشوم له باندې کې اله شابه بچي سپېړ وم ته کلو باسي مینا به مو سره کې دا په دې ماشوم ازمایښونه دي دا ماشوم نه چې دلته عذاب چې د سکول ته لګي دا د عذاب نه ورکړي د باندې چې بعض خوراک به خوخي ته وینه بچي دا خنه د صحت خرابای او دا ماشوم له عذاب نه ورکړي دا یو ازمایښت دی دا ماشوم سره مینا محبت مستقبل خجوړو نو بعد وخت په انسان تکلیف بیماری ارس برازي او د خدای تر طرف نه عذاب ني ابدا سی وی لکه ماشوم لچ ته زور نه ورکه چې د خصبه کوي نو الله خوشاله کا په عبادت الله خوشاليږي نو داسې بس څنګه وشي کې دین شي فطري عمل دي طبيعي عمل دي تخلیقي عمل دي چې ته چا سره مینه کې وغیرہ سره مینه ته چې الله سره مینه کې الله ور سره فاتحه بدل په دنیا کې بم در کوي په قبر کې بم در کوي او په آخرت کې بم در کوي الله خو فریدي نه چا بدل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا اغیر منکم واستاسو نزغیرتی والله اغیر مني الله زمانه غیرتی نو غیرتی چا بدل بدن فریدي چاره
غیرتی انسان د چا بدل نه پریدي نو رب د چا بدل کم ځای پریدي نو ته نیک عمل کوه هغه عمل کوه چې الله په خوشحاليږي د مخلوق پروا مه ساته کوشش کوه چې مخلوق سره ښه اخلاق استعمال شي کوشش کوه چې مخلوق خفه نه کړي دا هم لوی عبادت دی حقوق العباد خو ډېر شی دي د حقوق الله نو حقوق عباد ډېر مضبوط دي خو نه چې الله او رسول او بنده مخې ته راشي بنده خوشحاله الله خفه کېږي الله خوشحاله بنده خفه کېږي دې ځای کې به بیا دا بنده پروا نه ساتي د الله پروا وساتي هم بنده سره خوش اخلاقۍ سره راشه بیا ورور خفه کېږم ته خفه کېږې مه خفه کېږم زه به خپل رب خوشحاله دلته ستا او د رب د خبرې منځ کې ټکراو نو چې ستا او د رب د خبرې ټکراو دی نو ته په ما د رب نه زیات ګران نه خفه کېږم پلار په ما د رب نه ګران نه دی رور په ما د رب نه ګران نه دی نو دوست او ګاونډي په ما د خدای نه ګران شي لومبې به د الله خوشحاله او رسول الله مبارک سے فرمائی ماشاء اللہ وی چې الله دې خوشاله ک الله پاک دې خوشاله ک نو ستا چې څومره غمونه او تکلیفونه او ټینشنونه دي الله بدن ټول ختم کړي کفاه الله همه ماشاء الله ټینشن پریشانی ختم شي دا خو رب العالمین پلاس دنیا کې په هندستان کې یو فیصله شوی دی یو جج کړی دی هندو جج کړی هندو یو ځمکه و په هغه ځمکه باندې د مسلمان او د هندو اختلاف مسلمان وی دا ځمکه زما ده او هندو وی زما جګړه جوړه شوه چې جګړه جوړه شوه دا مسلمان ډېر چالاک هغه وی چې لکه د مسلمانانو همدردي حاصلوله وی دا زما ځمکه رو کومه او ګټله جومات به جوړ الته هندو چې پیش شو چې دا خدای جمعات خبره کړو سو بوسر نور مسلمانانو درېږي هغه اعلان وکړ وې دا زماز مکر او کومو ګټل مندر به پیلو خبر الله خلقو خيار دي کړه نن لړل بازي پیدا کړ دلته مسلمان سره مسلمانانو درې الته هندو سره هندوانو درې عدالت ته چې ولاړل عدالت کټهره کې دی خو مسلمان ولاړ دی وسره شاته مسلمانان ولاړ دی خو هندو ولاړ دی شاته هندوان ولاړ شی انفرادي و اجتماعي مسئله لاله مسلمانانو بچي والے جمعات جوړو جمعات پرې جوړو دا زموږ مکه دا هندوانو به دا زموږ مکه مندر به جوړو اوس خبره د دوه کزونه کم خوالاړه مندر او جمعات جج وی چې دا سپ جنجال وړي روزانه په تاریخ کې په سلګونو زرګونو مسلمانان راځي او دغه په سلګونو زرګونو هندوان راځي چاله فیصله کدا وی چې دا د مندر شي دلا ورکوم جنجال جوړ کوم چې دا د جمعات شي یو جنجال جوړ دی ججو خیال هغه دا او هر تاریخ کې په سونو خلک یو خو په سونو وبل طرف او چا به جمعات زنده باد او چا به مندر زنده باد او چا به اسلام زنده باد او چا به هندو مت زنده باد یہ جنجال عوامي مسله چې راشي بیا ججان غریبانو حیران اجاج په یو تاریخ کې هندو او مسلمان ځان لکړل ویل کې یو خبره پرې د گواهانو قسمونو سو پرې یو کار نه کو چې ته یو مشري چې هغه ته د پته چې د ځمکه راچاله نو په هغه فیصله وکړه نو هغه هندو ته ویجی دلته یو مفتی صاحب دی مفتی الهی بخش سپینګری سړی دی عالم دی نو کله دی مسلمان خوخي نو فیصله هم پاګه هندو د مسلمان نوم واغست او هندو ته پته چې ځمکه ده او هندو ته پته چې دا مسلمان هغه مسلمان دی چې دروغجن نه دی رښتونه دی برښتیا دا هندو په اعتماد په دا مسلمان صاحب مفتی الهی بخش کله د خوخي هندو نه دی مسلمان دی دنه تاسو کا فیصله وکړو مسلمان کم ځای کولې چې په نه مسلمان خو غیر چې خدای پاک زما د دین د مشر نوم دوا غشت زه څنګه رستو شم او مسلمان لکه وای چې مفتی الهی بخش به مندر د څنګه ورکړي او به خامخا مال راکېدو جمعه وی صاحب ټیک تا دوالو لیکل وکړل چې آینده تاریخ کې به مفتی الهی بخش راځي او دا دواړه فریقین داغه په فیصله راځي دي مصالحت دي جج هغه فیصله کوي او بعد وخت ججان مصالحت هم کوي چې په خوشوشلوبه باندې دا کار هندوان مسلمانانو زنده باد چې جوړ کړي کې خیری ولی چې مفتی الهی بخش خو هندو له فیصله نه کوي موږ له به کوي
ولې که هندو لو کې مندر به جوړېږي اب څنګه دا و چې په دې مندر جوړ شي او بوتان دې پکې ولا ټول عمر دې پکې شرک هغه هندو چې بار وروته امرګرو ته څه چل دی وکړ بس سپینګری مفتی صاحب نه په پتا مې پیسې لکه ورکړ ایت ته خدای دې مردار خدای دې به قوما خوارش موږ سره سو تاریخونه راځي نو تا پاګه مولا باندې په مسلمان دې خبر ورواړو چې په پیسې لکه هغه د مندر پیسې لکه کولی شي اتالوس پیسې لکه کولی شي ادا ویل شي چې دا راځي ته په مندر جوړه او جمعه پرې مندر به جوړي بوتان دا دې سوق بس هغه وی اوس کومه لیکل تاریخ کرامي مفتی لا بخش احترام کول عالم کرام است بیا د دنیا هندوان دي او د دنیا مسلمانان داخلي الته هندو ولاړ دي خو مسلمان ولاړ مفتی صاحب راوست مفتی صاحب ستانو ملایي بخلان کی زوی کو دی پتا باندې د دواړو اعتماد دي رښتیا وایي د مکر چا مفتی صاحب وتوی د ازمکه د هندو دا د مسلمان ماته د سپینګری ما او سبب روز روانم خبر لا دروغ ولې وای رښتیا به پر دې حق یو بل ورکول هډې جرم او ګناه ما ته چې تر سو علم دې د ما ده علم مطابق ازمکه د هندو دا جج وته وی مفتی صاحب خبرې چا د ازمکه ورکته وي دغه په مندر جوړي ور ده خو د ازمکه را مندر په جوړي په قصابخانه په جوړي او شي په زه خو به جوړ ما نه خو تعداد تاسو کې جسمه کار چا د درو اوس مندر خو په ځنه جوړ دی خدای په شکه ولې خپل کور باندې نشي جوړولې ولې په خپل ازمکه نشي جوړولې زه خو مندر نه ورکوم ما خو تا ما ته وي دا چانو ما رښتیا وي درو ماشاءالله جج سلیفی جج د تعزیرات هند په کتاب د پاس فیصله لیکي هغه سنمان او سیر دی او هغه کې څه لیکي هغه کې لیکي مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا مسلمان پہلا اسلام او څنګه اسلام وګټل هغه هندو چې دا خبره وریدا وي خدای ته ایمان وي دته اسلام وي وسه دا زمکا د مال راکړه دا زمکا خدا د اسلام نظم متاثر کوم چې د رښتیا وي د مندر لمال زمکا راکړه جمعه ته قبول نه کړه د زما په حق کې فیصله وکړ رښتیا وي د خدای نه یریږي دا سوچه دین دی حضرت دا مفتی صاحب را مخ کې کړه د پلاس بیات کوم د مسلمان هندو خدای مسلمان ک ټول هندوان خدای پاکټیرا کې مسلمان کړ او هندو اعلان وکړي چې په دې جمعه جوړيږي نو جج فیصله کې لیکي چې مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا نیک عمل کې بده الله مدد کوي دا خدا ما خبر نه ده دا خدا الله د قران نه اساس من غلط قصه خدا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن نیک عملو کې خضر کسړی وهو مؤمن دا پکې شرط چې ایمان ولې چې ایمان نه اس عمل پیدا نه فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون دنیا کې د سکون اطمینان خپل اجر او آخرت کې به په خاطر زمارو نیک عمل عبادت او د عبادت او د نیک عمل داسې شی چې زمون اصل کې او بس مشکل دا به تاسو یو مثال د صحابه په دې نیکو ته ډېر زړه کېده او ډېر شوق به کېده هغه به یو بل تویر راځي چې مونږ په چې دمشو همون په مانځ ستړي کېږي هغه به راځي چې د قرآن شریف تلاوت وکړو ټول شوه د قرآن شریف تلاوت کو مونږ ستړي کېږي هغه به امام پسې ولاړو کې امام به قرات کم وي نو خپه بشو وینن خو د قرات کم وي او مونږ چې امام قرات وګت کړو مونږ استاد کم خپه کې تللی کله په یو قدرې کله په بل قدرې د دې مثال به مونږ روحاني بیماران وي روحاني جوړ یو سړی دی هغه جسمانی بیمار دی تبه ده نو کاغه لا خوک شي مرګه نو په خله تاریخ لګي خوک شي ورکه تبرا صفراوي مرض دی او تا ولا فکر ورکو په خو خنرګي مور وته وی ډاکټر له خو خورا دا ګولې په مړه خوري د خو نه می تیری تاریخ خرابات دی لګي
هغه خوب کیر او تروغ لور کا خوب کیر څنګه بمبار به دل ورکه نه مې تیری نو دا کیر تاریخ نه دی دا خوب دی خدای ورته نه جوړل د وته شوق نه کیږي د په خپل تاریخ لګي د قرانګه دا عبادت خوندور شي څنګه کیر د بدن غذا او خوراک دی دا رنګ نیکه او عبادت د انسان د روح غذا بدن خوراک کوي پیغټیږي روح عبادت خوري پیغټیږي بدن ته چې زهر ورچه نو بدن په تبا کیږي روح لچې ګناه ورکه دا زهر دین روح په تبا کیږي دا بدن د طاقت لپاره میوه او خوراکونه ورکوا او بدن په تبا کې نو ول زهر ورکوا او خراب خوراک ورکوا د قرنګي روح د خوشاله د روح خوراک نه کې دي نه کې ورچاو او کو روح تبا کې ګناه دا زهر درو موږ روحاني نه جوړي نو خشته عبادت موږ لخوان نه راکې کوم روحاني ټیک شو او برابر شو نو بیا براله عبادت مخ راکې بیا موږ په عبادت خوشالي لکه څنګه چې صحابه کرام په عبادت خوشاله دي یا د خدای نیکان بندگان خوشالي کې تهجد لپاس د الله تهجد ولا خوان ورکې موږ تهجد نه شو پاسې دي خوب خوان راکې مونږ پېشمنی نشو پاسې ده مونږ وایو یاره دا خلک کوده بشراشه او د پېشمنی دا خوب ډېر مزیداري او دا بزرګان او نیکان به ټوله شپه به خدای ته جړل او د الله عبادتونه به کول عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د نیمروز بادشاہ داغه مرید عبدالقادر جیلانی او صاحب من کله ملاقات ته ولته یو ځلار عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په لنګر د دنیا خلق او پسونو خلق سات وړه کړو پسونو ما خام پړه بل خلق دا بادشاہ صاحب کراغ کور کړی تا نو د خپل میټینګ راوغوښته او التکه معلومات واغښتل ودا عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا لنګر کړي او دا خلق دا دنیا راځي سره ما خام خوراکه سماده نشتا نه سمنډه دکانونه ظاهري پیسې نشتا ودا خو بغریب ډیر قرضدار دونه ملمانه راځي او سشتنه ته خو به بلا پیسې له دخل کیږي نو چراغ میټینګ راوغوښته خپل وزیران مشران او د یوې صوبې د نیمروز سمشتا د دې کونډې یوې صوبې آمدن چې څومره سرکاري راځي دا به ټول د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لنګر ته وکړي سرکاري محصولات راځي د بعضې سیزونو ټیکس یا بل شي او خوشاله یو کاغذ یې ولیکه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته چې زه ستا د پلانکې علاقې بادشاہ ستا مرید ما ستا لنګر ولید ډېر لوی خرچه پې کېږي لہذا د نیمروز د صوبې چې څومره آمدن دی دا به میاشت په میاشت 2 میاشت ډېر څونه چې وي ستا لنګر له به راځي دا ستا د لنګر خط چې ورسېد عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه هغه سړي ته وی راشه جواب ولیوست نو په خط د پاسه په شا په فارسی کې یو 2 شعرونه ولیکل په دې هم ځان پې کې ګوردا علاقه فارس وخا بس ما یو دل دا ذکر وی چا وی دا عربیو کدا فارسیو دا علاقه فارس وا دا چې صحابه بیا رالل کوفه ته او بصره ته صحابه د مدینه منوره د مکه مکرمه نه دلته عربي جوړ شو عراق فارسیو تاریخ وګوره دا فارس ایران فارس کوفه بصره فارس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د کوفه کې پیدا او فارسی د فارس ته ټول د فارس وې د خپل جبه فارسی وا دلته مجوسیت چلے دا خپل جبه فارسی وا دا بیا صحابه جرال کوفه ته د علاقو ته نو هغه ډیر زیات صحابه رال او کوئی دین خورانو خلق عربي ذکر صحابه نو د قران د پر او دغه پر نو دا دی له فارسی د ذاتی جبه فارسی دوی مدا چې زموږ علماء له خوا فارسی ټول لورته زموږ پاکستان کې چې څومره خلکو فارسی به د کول کتابونه فارسی کو زموږ هندستان کې چې څومره علماء کرام دي هغه په فارسی کې شرح لیکلي ګټ کتابونه په فارسی کې لیکلي نو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د خط پشاوت یو 2 شعرونه لیکل چون چتر سنجری رخ بختم سیاه با